فیسبوک یو خاص سیټینګ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک یو خاص طریقه ښیم. کم کسان چې فیسبوک استعمالوي نو دې طریقې ته په هر وخت کې ضرورت راتلی شي. بل لا تاسو چې یو اپلیکیشن استعمالوئ چې د هغې په هر سیټینګ تاسو پوهېږئ ځکه چې هغې ته په هر وخت کې ضرورت راتلی شي. نو دا کومه طریقه ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. اکثر موږ په فیسبوک کې ویډیوګان ګورو نو زموږ نه هغه فیسبوک چې دی بند شي یا زموږ سره نټ کار نه کوي نو موږ بیا په هغې خپلو ویډیوګانو پسې چې دی په دې پسې ګرځو چې موږ هغه پلانۍ ویډیو کتله چې دا ویډیو به کوم ځای پرته وي. یا موږ د خپلو ماشومانو په موبایل باندې فیسبوک باندې نظر ساتو چې دوی به د فیسبوک کې کم قسمه ویډیوګان چې دي دا ګوري یا د خپل ملګري ګورو چې زموږ دا ملګری کم قسمه ویډیوګان چې دي دا په فیسبوک کې ګوري. نو دغه تاسو هم کتلی شئ. تاسو چې کومې ویډیوګانې کتلي هغه تاسو دوباره هم ځان ته ښه په اسانو سره چې دی دا تاسو راړولی شئ. زیاتکر کسانو نه به دا طریقه ورځي خو کمتر داسې کسان به چې هغو له به دا طریقه نه ورځي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو کومه کتلی شوې ویډیو یا ستاسو نه په نیمه کې پاتې شي یا تاسو مخکې کتلی تاسو وایئ چې دغه ویډیو موږ دوباره راوړو یا تاسو وایئ چې موږ د خپلو ماشومانو په فیسبوک باندې نظر وساتو چې دی کم قسمه ویډیوګان چې دي دا په فیسبوک کې ګوري. نو چې کله تاسو د هغه نه فیسبوک راولی نو د هغه ټولې ویډیوګانې به تاسو ته ښکارېږي چې دا قسمه ویډیوګان چې دي دا د کتلي دي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم. نو د هغې لپاره به زه موبایل سکرین ته او طریقه به یې زده کوو چې کتلی شوي ویډیوګان به په فیسبوک کې څنګه کتلی کېږي. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل فیسبوک کولاو کړی دغه شانې به تاسو خپل فیسبوک کولاو کوئ. د یو ګوټ ته به ستاسو د پروفایل تصویر او 3 کرښې ښکارېږي. دا چې دی دا به له ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه دغه کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې به تاسو ته دلته کې ښکارېږي ویډیو آن واچ دی چې لیکلی دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. که له پاسه ستاسو به د کریټیوي نښه نه وي نو تاسو یې د دې ځای نه کولاولی شئ. که له پاسه یې نو تاسو د هغې له پاس ځای نه چې دی هم د ټي وي دې نښې ته تللی شئ. خپل واچ دی لکه څنګه چې دا موږ وو نو موږ خپلو ویډیوګانو ته چې دی دې ته راشو. دلته کې واچ یې له پاسه لیکلی دی. نو چې دې ځای کې ته رالی نو دلته کې تاسو کومه ویډیو وګورئ که نه لکه په دې ځایونو کې موږ کومې ویډیوګانې وکتلې یا موږ ته په فیسبوک کې کومې ویډیوګانې راشي نو هغه ټولې بیا په دې ځای کې پرتې د کس دا نښه به تاسو ته دلته ښکارېږي. دې خوا یې واچ لیکلی دی په خوا کې ورسره د سر ته په منځ کې د دې کس دا نښه ده دې کومې ته دا نښه شوي ده دا به له ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه یې دغه کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې به ستاسو سیو ویډیوګان تاسو ته هم ښکارېږي او ستاسو هسټري چې ده هغه به تاسو ته هم ښکارېږي. نو دلته کې به تاسو ته د ګړۍ دا نښه ښکارېږي دا هسټري ورته لیکلې ده. دا چې څنګه کولاو کوئ نو په دې ځای کې چې تاسو کومې ویډیوګان کتلي هغه ټول ویډیوګان چې دي هغه به تاسو ته په دې ځای کې شو کېږي. تاسو چې کومه وروستنۍ کتلې به تاسو ته په سر باندې او کومې تاسو اخرنۍ کتلې به ټولې دلته کې تاسو ته پرتې د څومره وخته پورې تاسو کتلي او ټولې ویډیوګانې چې دي او په دې ځای کې تاسو ته شو کېږي. بس په دې طریقې سره تاسو کتلی شوي ویډیوګان چې دي هغه تاسو د فیسبوک راړولی شئ. بل لا که تاسو وایئ چې زموږ دا کتلی شوي ویډیوګان چې دي دا موږ د فیسبوک نه ختمې کړو ځکه دا خو په دې ځای کې پراته هر یو کس چې راځي نو دغه ځای کې ستاسو دا هسټري چې ده دا کتی شي چې دی دا قسمه ویډیوګان چې دي دا ګوري. نو دا تاسو صفا کولی هم شئ چې مکمل به په دې ځای کې چې دي دا ویډیوګان به نه شو کېږي. نو که تاسو یې صفا کوئ نو د هغې لپاره به زموږ یوټیوب چینل ته ځئ. په یوټیوب کې به مظلوم یار اپیشل سرچ کوئ. هلته کې د دې په باره کې چې زموږ ویډیو شته نو په هغه طریقه د دې هسټري چې ده تاسو صفا کولی شئ. بیا په دغه ځای کې ستاسو دغه ویډیوګان چې دي دا به نه شو کېږي.